د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته د اعلیحضرت امان الله خان په دوره کې خپرونو افقي و عمودي وده وکړه. در وقت امیر ایوب الله کلکانی این سقوط کامل بود. په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم لونګۍ په سر کول، ګیره پرېښودل، دغه راز پروګرامونو ته راتګ. با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. افغانستان خپله مطبوعاتي پیړۍ په دې خپرونې سره راپیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شوه چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوې وه. د نوي کال او پسرلي په اړه یو مطلب، کورني او بهرني خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوي وو. د رسنیو دا مزل د امیر شیر علي خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار راپیل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړۍ ګڼه د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کاله وړاندې د 1298 لمریز کال د وري په 22 خپره شوه. مطالبو کې تشویق، ویښتیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه بره وه. خپلواکي او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړۍ پیل شول. ډېرې هم شوي او ښې هم شوي او یوازې کابل نه و، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته د اعلیحضرت امان الله خان په دوره کې خپرونو افقي و عمودي وده وکړه. یعنی تر دې مخکې خپرونې یوازې په مرکز کې وې، د دې نه وروسته ولایاتو ته هم ولاړې او تر دې وړاندې خپرونې یوازې عامې خپرونې وې، لیکن مسلکي خپرونې هم رامنځته شوې او ورسره آزاد خپرونې هم نشر شوې. یک جریده نشر میشد مثل ستاره افغان، امان افغان، طلوع افغان، اتفاق اسلام، همین چیزا 23 ورځپاڼې او مجلې لا تنکۍ ځوانې وې چې د هغه مهال تر ټولو نوې رسنۍ راډیوي لړ ته ورزیاته شوه. د 200 واټو په ځواک یوې روسۍ خپرونکې وسیلې له ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومترو پورې د نوي افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالوسته ټولنه کې دا یوه غوره پرمختیا وه چې پیغام یې مخامخ تر غوږو رساوه او لوستلو ته یې اړتیا نه پرېښوده. خو د راډیو عمر ډېر لنډ او په کورني اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغو چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتګ تر دې هم وځنډېد او ایله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی و ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خپرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیری لوستونکي دولتي مامورین ول. د بېسوادۍ کچه لوړه وه، لیکن اخبارونو خپل لوستونکي درلودل. مثلا د انیس اخبار چې راووت د ده لوستونکي د دولت مامورین وو او هغوی به انتظار یو چې څه وخت به د انیس جریده راوځي لوسته به یې. له دې راوروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په ځوړې دوره بلل کیږي. سقوط مطبوعات در افغانستان در وقت امیر ایوب الله کلکانی این سقوط کامل بود. د کلکاني تر 9 میاشتني واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم
د اماني دورې غوړېدا ترلاسه نشوه کړای. که څه هم نادرشاه د کلکاني خلاف لوستی او په بهرنیو ژبو پوهېده، خو ویل کېږي چې د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره که چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې ازادې خپرونې بندې شوي او یو شمېر نورې تر کلک سانسور لاندې وي. د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور وو، آزادو خپرونو ته اجازه نه وه، سرکاري خپرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي. د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډیره د له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې پخوا یې د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزادې او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، خلق، ولس او انګار هغه جریدې وې چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرېدې. برای بار اول قانون مطبوعات باز میشه که از آزادی بیان گپ میزنه که به اساس از او اولین روزنامه جریده که مبرای انگار است. د سردار محمد داود خان د صدراعظمۍ په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفې سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خو هغه مهال چې په 1442 لمریز کال کې داود خان د صدراعظمۍ له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهرشاه د واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د دیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1452 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهرشاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1450 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د ثور له کودتا وروسته د بیان ازادی لا محدود شوه. تعمیر رادیو به زودی اشغال می گردد و حوالی از رادیوی کابل از خاتمه استبداد خاندان نادری خبر می دهد و داوود در حالی که زنده است خبر مرگ خود را از رادیو می شنود. په دې دوره کې یوازې د افغانستان ملي ټلویزیون رسمي خپرونې پیل کړي، خو نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه در بدر او بې وزو زیارایستونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پیړۍ مادي نعمتونه حاصلول، مګر دوی په خپله له دې نعمتونو څخه بې برخې. تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه. لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد د قیام حق یوه دیني مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو په یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي. له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول. مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود خدا رحمتشان کنه بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را هفته‌نامه‌اش را. این هفته‌نامه بود که مسعود در بدنه حکومت بود، ولی این هفته‌نامه باعث شد که
شازدافیر یا کاردار سفارت افغانستان در هند همو فسادش برملا شود و او به سارنوالی معرفی شود. داشتیم مثلا از یک طرف که دیگر رادیوی کابل نبود به او شکلی که زمان حکومت دکتر نجیب بود و یک نقص بود، ولی از یک طرف دیگر رسانه‌های منتقد جور شده بود. تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل، خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونید. د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. په دې وخت کې له شریعت غږ راډیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانې، نعتونه، حمدونه د لیکونو له لارې د خلکو اسلامي پوښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خپرونو منځپانګه وه. مکمل پالیسی هماغه د امارت پالیسی سوا له عمومي رئیس نه تر وزیره پورې رادیو دوی ټول اوریدله، تر خپل امیر المؤمنین پورې، یعنې موږ چې خبرېدلو رادیو اوریدله کلا د هغوی په لاس کې وه. ډېر ازادي، خو ازادي بیخي نه وه، صرف هماغه زموږ ماموریت و چې هماغه کوم ستاندرد چې جوړ شوی و چې لونګۍ په سر کول، ګیره پرېښودل، دغه راز پروګرامونو ته راتګ او تسلط، مکمل تسلط و هماغه کوم پالیسی چې هغوی درلودله. په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخښونکی و او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کیمیت په لحاظ پرمختګ وکړو، خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسئولانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادي په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغسې نه وي. ناآزاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نوع اصول او ضوابط مراعات نه کړي. نو که شروع د موقت دورې نه ما کړی وای، ما مسئولیت د اطلاعات و فرهنگ درلوده، ما با په متفاوت شکل کړی و. کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، من فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته، این یک کار کلان است. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر کریم خرم ادعا کوي چې یو شمیر رسنۍ د بهرنیو هیوادونو لخوا تمویلې دي او د بهرنیو فرهنګونو د رایجېدو لپاره کار کاوه، خو وایي چې دا دوره د افغان رسنیو د ازادۍ لپاره یوه طلایي دوره بلل کیږي. دا زه ډېر مثبت بولم. دغه برخه چې ما تاسې ته وویل، ما یې هغه منفي اړخونه تاسو ته وویل، اما تر اختناق، اما تر دیکتاتوری او تر مطلقه نظام بیا هم دا بهتر دی. او په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو او آزادو رسنیو او د فکر د بیان لپاره ډېر کار وشو. د ټولنیزو رسنیو راتګ په دې پیړۍ کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسي ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې 20 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده.
بالکل زه په دې نظر یم. تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسېدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې، موږ وډار کې. صحیح ده چې هغه دوی نه قبلوي چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی وه. پخوا موږ خپل دښمن پېژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په هغه کنفرانس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو په 100% کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولی. تیر ته که ګورو دا تشویش شته دی، موجود دی چې دا حق موږ د لاسه ورنکړو. د سولې په خبرو کې، د سولې په پروسه کې څه نورې لاسته راوړنې هم شته چې باید ډېر متوجه اوسو، لاسه یې ورنکړو. یوه پکې هم دا د بیان آزادی ده. ولی با شناختی که ما از طالبان داریم، از گذشته طالبان داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن. ولی ما امیدوار هستیم که این بحث ها، بازم تکرار میکنم که با خواست مردم در این زمینه من در نظر گرفته شود. مردم افغانستان 20 سال است که با آزادی بیان، با اصطلاح گردش معلومات، با اطلاع یافتن بسیار زود از قضایا و اتفاقات عادت دارند. د معلوماتو له مخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېرې چاپي، غږیزې او ټلویزیوني رسنۍ فعالې دي او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې به نږدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.